لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. الذي سورة نوم دي سورة المؤمن او الذي بلنوم دي سورة غافر او دا مکی سورت تے ترتیب قرآنی کی دا سلویختم نمبر سورت تے او دا نزول پہ اعتبار سردہ شپیتم نمبر سورت تے آیتون مبارکہ پدی کی پنزا اتیالی او رکوگانی پکی نحوی ربط دی سورت دا ماقبل سردہ دے في سابق بيان القيامة وما قبل سورة کی بیان دا قیامت وفيه بيان جزاء المؤمنين والكافرين او پدی کی بیان دا بدلی دا مسلمانان او دا کافران دے یا في سابق جزاء البيان اجمالا مخ کی بیان مختصر دا جزاء چی اللہ بمدلہ ورکی بندگار او پدی تفصیلا بیان کی گی دا ابتدا د حوامیم سبعو دا دلته نو صورت آغا دی چې د سر کې حامیم راغلی دی مصدر دی په حامیم سره او حوامیم جمع د حامیم دا فضائل د هغې په احادیثو کې راغلی ډېر زیات ابن عباس رضی الله عنه فرمایي لکل شیء لباب د هر یو څه دپاره خلاصه وي او خلاصه د قرآن کریم دا حوامیم دی بل حدیث مبارک کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی حوامیم سبعت سوکوین جہنمنا و دا جہنم تبقیق ودی اللہ جل جلالہ و داغی قوة و نورت نجات ورگئی دا جہنم پہارے و دروازہ برے و صورت اولاد بھی دا حوامیم سبعونا او دیو دا جہنم نبچ گئی اگا خلق چاچ بلی مندی ایمان رب و خلاوت تلی گئی حامیم اللہ عالم دے مراد خپل سرا پمانات دے حروف باندې الله جل جلاله دے معنا هم معلومه ده او مراد الله تعالی دے جسمن هم کته پته نشته دي تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم دا ترغیب مع دا تمهید مع الترغیب دے تمهید دے او بدی کی ترغیب دے مسائل توحید تا یعنی دا الله جل جلاله وحدانیت مدر تپکی هغه چې ډیر ترغیب دے او دا مشتمل دی دا ترغیب په څلورو عنوانات باندې دا لومبني عنوان دی تنزيل الكتاب تاسو له ترغیب در کوم دا الله جل جلاله وحدانیت طرف ته او دا الله کتاب او قرآن طرف ته کم کتاب او قرآن چې نازل دی دا الله جل جلاله د جانبنا الله جل جلاله نازل کړی دی شپږ صفات ته الله جل جلاله ذکر شوي دي لومبني صفت ته الله کم الله العزیز فی اگا اللہ چی اگا قدرت والا دے او غالب دے پخپلا بادشاہی کی العلیم دویم صفت دے اللہ جل جلالہ لرا علم دے علم دا اللہ جل جلالہ بہر زمانہ باندے دے او دا ہمیشہ دے او دائمی دے ہمیشہ دا پاربی باقی باندے زوال نرازی اگے کسی قسم نسیان او ظہول چی دے نرازی غافل الذنب دریم صفت دا اللہ جل جلالہ بخون کی دا گناہون دے دیر زیاد بخون کی او مہربان دے دکو گناہ نکڑی دا نو اللہ جل جلالہ طرف تا متوجیشا او توبہ باسا اللہ جل جلالہ بدی گناہ معاف کی سلورم صفت وقابل التوب توبہ قبل ممکن دے تو لہذا توبہ اللہ جل جلالہ توبہ سا سچا بات دے طول گناہ بدل اللہ جل جلالہ معاف کی شدید العقاب او کنتم مخالفت باندې کلک ولاړی او دا الله جل جلاله طرف ته نزي او دا الله خبره نه مني او کفر او شرک او ګناهونه کوي نو الله جل جلاله سخت عذاب ورکوونکی دی بیا به دا الله د عذاب نه تاسو بچ نه کړي زی طول او طاقت والده یعنی الله جل جلاله خاوند طاقت او قدرت دی یا د طول نه مراد غنا ده یعنی الله جل جلاله غنی ذات په خپل باندې چاته محتاج نه دی لا اله الا هو نشتري ملائق دا عبادت مگر یو الله جل جلاله دی اگر الله نه علاوه لایق د بندګۍ بل هیڅ څوک نشته ولهذا بندګۍ صرف تکوي الیه المصیر
خاص الله ته ورځي. ما یجادل فی آیات الله دا په دویم عنوان سره ترغیب دی قرآن ته او مسلې د توحید ته. یعنی الله جل جلاله چې کوم آیاتونه نازل کړي دا بالکل واضح دي، هیڅ قسم شکوک او شبهات په دې کې نشته دي. په دې کو مضمون کې هیڅ قسمه تعارض او د یو بل سره ټسل هغه چې دی نشته دي، بالکل واضح خبرې دي. بعض خلک بیا په دې کې جګړې کوي، یعنی مباحثې پکې کوي. د جدال نه مراد دا د خلکو شکوک او شبهات پیدا کوي. بعض خلک هغه چې د قرآن باره کې بستا شکوک او شبهات پیدا کوي. تعالی په دې کې په یو ځای کې داسې خبره راغلې ده او بل ځای په کې داسې خبره راغلې ده. نو ته خو پوهېږې نه علم خو مونږ ته شته نه، نو مونږ ته چې څوک ووایي چې دې کې داسې یو داسې دی نو علم راته وي، نو مونږ او دا حقیقت دی. یو ځای کې الله داسې وایي، یو بل ځای بیا داسې وایي، یو بل ځای بیا داسې وایي. لہذا گمراہ بلکې نو الله فرمایي چې جګړه نه کوي په آیتونو د الله تعالی کې مګر کافران، یعنې دا کار د کافرانو دی. او هغه کافران چې عنادیان دي، خو ورته پته ده چې دا قرآن کریم د الله له طرف نه په حق نازل دی، خو لیکن د عناد او د ضد او د تعصب او د حسد د وجې نه هغه چې دی په دې باندې کفر کوي. فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. تر دې پورې په دوه عنواناتو سره مثلا توحید الله بیان کا. اوس په دریو طریقو باندې الله د اصلاح یو درې طریقې ښیي د خلکو دپاره. لومبنۍ طریقه د اصلاح د خلکو دا ده فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. دې خلکو ته الله فرمایي ما دنیا ورکړې ده او دنیا ورسره ده او هغې باندې باندې چرچي کوي. نو سهار په یو ځای کې ماښام بل ځای ته رسېدلی او ماسخوتن بل ځای ته رسېدلی او ښه مدې چرچي په خپل مال باندې کوي. نو پیغمبر ستا د دوکه دې نه کړي تا لره د دوی دا اورېدل راورېدل په ښارونو کې کنایه ده د مزو چرچو او د عیش و عشرت ګرځېدو نه. نو پیغمبر ته په دې باندې دوکه نه شي چې دنیا طرف ته دا چې څنګه دوی ته د دنیا مزې میلاو دي، نو دا صرف د یو څو ورځو دپاره دي، آخر به دی چې دی نو ورکېږي بیا. نو لهذا ته د دی په دې دنیا او په دنیادارۍ باندې هغه چې دی نو به دوکه کېږه. کذبت قبلهم قوم نوح دا تخویف دنیوي دی. او دارنګې دا درېیمه طریقه د اصلاح ده. پیغمبر که دا مشرکان ته پکې ستا تکذیب کوي او تا پسې ګډې وډې خبرې کوي او ستا پیغمبري نه مني او د الله وحدانیت نه مني، نو دی نه مخکې تېر شوي د قوم د نوح علیه السلام، هغوی هم د نوح علیه السلام تکذیب کړی و. والاحزاب من بعدهم او نور قومونه هم دارنګې د نوح علیه السلام د قوم نه علاوه و چې هغوی هم د خپلو قومونو تکذیب کړی و. نو لهذا هغوی باندې عذاب زما راغلی و، په دې باندې به هم عذاب راشي. وهمت کل امة برسولهم او قصد کړی و هر یو امت په خپل پیغمبر پورې، یعنی مسخرې ورپورې کړې وي. نو گویا کې د الله د عذاب د راتلو درې وجوهات دي او درې اسباب دي. یو سبب دا دی چې د پیغمبر تکذیب وکړي، پیغمبر نه مني، پیغمبر چې کوم کتاب راوړی هغه نه مني. او دویم د پیغمبر توهین کې، د هغه پورې استهزاء او مسخرې کې. او دریم وجادلو بالباطل، هغه سره باطله باندې جګړې لګیایي. قدر لقدر چې دا قرآن او دا پیغمبر حق دی، د هغې نه باوجود ورسره جګړې کوي. نو لهذا فاخذتهم، الله فرمایي چې ما دوی ونیول بیا. د دې ټولو نه مقصد د دوی څه د پیغمبر تکذیب کو، هغه پورې مسخرې کولې، هغه سره په باطله باندې جګړې کولې، مباحثې ورسره کولې. لیدحضوا به الحق، مقصد دا و چې حق مغلوبه کړي او دا خپل ځان اوچت حساب کړي. فاخذتهم، الله فرمایي بیا مې راونیول. فکیف کان عقاب، بیا څرنګه و عذاب زما. وکذلک حقت کلمة ربک علی الذین کفروا. دا درېیمه طریقه د اصلاح ذکر کېږي چې منکرینو باندې صرف د دنیا عذاب نه دی، بلکې د دنیا د عذاب به هم راځي. ولیکن چې کله دنیا نه لړل اخرت ته، نو هلته بیا همیشه دپاره بیا په جهنم کې پراته دي. انهم اصحاب النار، هلته بیا په جهنم کې پراته وي. الذین یحملون العرش، دا په درېیم عنوان سره ترغیب د توحید ته. دوه عنوانات مخکې ذکر شو، تنزیل الکتاب، دویم ما یجادل فی آیات الله. دا درېیم په درېیم عنوان سره ترغیب د الله جل جلاله وحدانیت ته. الله فرمایي هغه خلک چې هغوی د الله جل جلاله وحدانیت مني او په الله باندې ایمان راوړي، نو د هغوی دپاره د عرش مقربې فرشتې څلور دعاګانې کوي. د عرش فرشتې کومې دي؟ هغه څلور مقربې فرشتې دي د عرش چې د الله جل جلاله عرش نیولی دی. او د قیامت په ورځ باندې بیا اته وي، ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، بیا به اته فرشتې وي. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، هغه ملائک چې هغوی پورته کړی دی عرش ته الله جل جلاله او چې چاپېره هم د دې عرش نه دي چې څو فرشتې دي، موږ ته علم نشته. قرآن کریم کې الله به خبره مبهمه
يسبحون بحمد ربهم فرشتو بني صفت داري چوي تسبيح او پاکي بیانوي د الله جل جلاله حمد بیانوي ويؤمنون به او الله جل جلاله باندې ایمان راړي اوس دلته کې ويؤمنون به فرشتو اسم ایمان په الله باندې راوړل دي نو دې خبرې سم مقصد چې فرشتي د الله جل جلاله پاکي بیانوي نو پاکي بیانول خود ایمان نه یو بل څه دي لکه مونږ وایو سړی مسلمان مونږ وایو ردی ذکر او اسکار کوي ذکر او اسکار پکې مونږ بزګه وو چې ذکر او اسکار کوي اوس ایمان خو ظاهر خبره ده چې فرشتي د الله حمد او پاکي بیانوي ایمان په مخکې راوړل دي بیا الله ولې فرمایي چې ويؤمنون به او ایمان په الله باندې لري دا په تحسین د حاصل دي نو دې کې علماء ډېر زیاتې خبرې کړې دي ولیکن یو نقطه پکې دا ده ويؤمنون به ایمان څه ویل کېږي ایمان ویل کېږي تصدیق قلبي ته یعنی په زړه باندې د الله جل جلاله اقرار کول او په زړه باندې منل اگر چې تاسو سترګو باندې لیدلې نه دي نو ملائکو هم الله جل جلاله نه دي لیدلې صرف تصدیق قلبی کوي بس فرشتي هم د الله جل جلاله باندې ایمان راړي څنګه چې هم الله نه دي لیدلې ایمان مو پیراوړ دي نو لہذا فرشتو هم الله نه دي لیدلې نو بلې کې دې طرف ته اشاره ده چې حملۃ العرش چې ملائک دي او سکان الفرش چې مونږ یو لہذا په ایمان کې دواړه برابر یو په ایمان کې مونږ دواړه برابر یو دا څنګه ده چې ګنې فرشتي د الله عبادت ډیر په دې وجه کوي چې الله جل جلاله لیدلې دي نه الله یې نه دي لیدلې څنګه چې مونږ نه دي لیدلې ملائکه الله نه دي لیدلې بغیر د رؤیت د الله نه مونږ په الله جل جلاله باندې ایمان راوړل دي ويستغفرون للذین آمنوا نو د مؤمنانو لپاره د استغفار واړي څلور دعاګانې ورته کوي هم باندې دعا ورته کوي فغفر للذین تابوا یا الله بخنه او یا خلق ته چې توبه کوونکي دي ولدينا مخکې الله فرمایل ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما ای ربا زمونږه تا وسیع کړل هر یو سیز یعنی وسیع د علم ستا هر یو سیستا او رحمت ستا او علم ستا فرشتي اول دا ویا الله ستا د علم ستا رحمت هغه هر یو سیستا وسیع دی او دا غینه بعد دعا کوي نو دوی کی اشاره د وسیلې ته یعنی چې دعا الله جل جلاله نه واړي نو اول د الله صفات بیان کا اول د الله جل جلاله صفات بیان کا یا الله تدا ذاتی دا ذاتی دا ذاتی دا غینه بعد دعا واړه لکه دنیا کې یو سړی د بل دعا واړي نو سوي وتا ته ډیر ښه انساني او ته د حاجتونو حاجتونه پوره کې او تدا کې او تدا کې موږ ته پالش او هغه ته خوا پالش وغیرہ ولګي نو بیا کاغه نمبر کې نو ورکی ورتا نو لہذا د الله جل جلاله لوی بڑائی بیان کا اول وسیله پیش کا د الله جل جلاله حمد او ثنا بیان کا د الله صفات بیان کا او دا غیر بعد د الله جل جلاله دعا وړه نو دعا بدل الله جل جلاله قبول کی فغفر للذین تابوا هم بني دعا کوي یا الله تبخنو کی توبه کوونکو ته توبه کوونکو مؤمنان وي لہذا دوی د تو دیتا ته بخنو کی یو دعا او دیم دعا ورته کوي وقهم عذاب الجحیم او دای د عذاب د جهنم نه اوساته چې کوم خلک په الله ایمان لري نو دوی د جهنم د عذاب نه اوساته او دریم دعا ورته کوي ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم یا الله تا چې سره د کوم جنت وعده کړی دا به ته داخل کا دغه مؤمنان جنت ته داخل کا او صرف دینا بلکې دای سره هغه خلک چې ایمان پر راوړل دي ته پلارانی دي او کزامنی دي او کخزی دي هغه ټول ور سره جنت ته ور داخل کا دا دریم دعا شوا او څلورم دعا وقهم السیئات او دوی چې دینو د ګناهونو نه بچ کا دای بچ کا د سزا نه یعنی ذکر د سزا ته مراد دی نه ګناه ده ګناه نه بچ کړي چې ګناه نه بچ کړي دای به ګناه کوي نو چې ګناه نه کوي نو عذاب به هم راځي مستحق د سزا به هم نه جوړیږي لہذا دوی هغه چې دینو د عذابونو نه وساته دا د فرشتو دعاګانې څلور هغه خلکو دپاره دي چې کوم خلک په الله جل جلاله باندې ایمان لري او د الله جل جلاله وحدانیت مني الله جل جلاله ارشاد فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم حامیم الله عالم دی په مراد خپل سره په معنا د دې حروف باندې تنزيل الكتاب دا کتاب نازل شوی دی من الله د طرفه د الله جل جلاله العزیز چې غالب دی العلیم او عفو دی په هر څه باندې غافر الذنب او بخون کې دی د ګناه وقابل التوب او قبلون کې توبې دی شدید العقاب او سخت عذاب ورکون کې دی ذی القول طاقت والدی لا اله الا هو نشته دی لایق عبادت مگر دی الیه المصیر
طرف ته واپس کېدل دي ستاسو به الله جل جلاله ته ځئ. ما یجادل فی آیات الله جګړه نه کوي په آیاتونو د الله جل جلاله کې الا الذین کفروا مگر کافران کوي عنادا فلا یغرک پس دوکه دې نه کړي تا لره تقلبهم دا اورېدل را اورېدل د دوی فی البلاد په ښارونو کې یعنې یو ښار ته ځي تجارت دپاره بل خوا چکرې وهي. کذبت قبلهم تکذیب کړو مخکې د دوی نه قوم نوح قوم د نوح علیه السلام والاحزاب من بعدهم او نور قومونو وروسته د دوی نه وهمت كل امة برسولهم او قص کړی هر یو امت په پیغمبر خپل پورې لیأخذوه د څه دپاره چې دوی ونیسي ده لره یعنې لیقتلوه دوی د خپل پیغمبر قتل کی یا یې قید کی او یا څنګه تکلیف کول ورکول غواړي ورته چې هغه رنګې تکلیف ورته ورکړي. نو دا استهزاء او توهین د پیغمبر د دې لپاره کو دا پیغمبر راونیسم دی زما محتاج شي یا به یې مړ کم یا به یې د وطن نه جلا وطن کم یا به ورته تکلیف ورکم. وجادلوا بالباطل او دوی جګړه کوله په باطل سره د پیغمبر سره لیدخلوا به الحق د څه دپاره د دې دپاره چې مغلوب کړي دوی په دې سره حق لره فاخذتهم الله فرمایي دی خو د خپل ارادې داسې وي بس ونیول ما دوی لره فکیف کان عقاب څرنګه و عذاب زما وکذلک حقت کلمة ربک علی الذین کفروا او دارنګي پوره شوې ده هغه فیصله ده او حکم د پروردګار ستا علی الذین کفروا په کافرانو باندې هغه فیصله ده الله څه ده انهم اصحاب النار بېشکه دوی اور والدي دی اور والدي جهنمیان دي الذین یحملون العرش هغه فرشتې چې پورته کوي عرش د الله جل جلاله عرش الهي ومن حوله او هغه چې چاپېره د دې نه دي د الله د عرش نه چاپېره چې کوم ملایکې دي یسبحون بحمد ربهم تسبیح بیانوي سره د حمد د رب خپل ده ویؤمنون به او ایمان راوړل په دې باندې انو دی سوی ویستغفرون للذین آمنوا دی بخنه غواړي د خلکو دپاره چې مؤمنان دي د مؤمنانو دپاره بخنه د الله نه غواړي. ربنا او دا ملائک وایي او رب زمونږه وسعت كل شیء وسیع د هر څه ستا رحمت ستا وعلما او علم ستا یعنې ستا هر یو څیز ته رحمت هم عام دی او علم دی هم عام دی. فاغفر للذین تابوا پس بخنه وکړه هغه خلکو ته چې توبه یې کړې وي د شرک نه واتبعوا سبیلک او تابعداري یې کړې وي د لارې ستا او یعنې د دین اسلام تابعداري کړې وي. وقهم عذاب الجحیم او وساتې دوی د عذاب د جهنم نه. دا درېیمه دعا ربنا او رب زمونږه وادخلهم داخل کی دوی لرا جنت تا عدن التي اغا چې جنت عدن تا داخل کی التي اغا وعدتهم چې وعده کړی دا د دوی سره ومن صلح من آبائهم او دا هغه چا سره چې ایمان راوړی وي من آبائهم د پلارانو د دوی نه وازواجهم او د بیبیانو د دوی نه وذریاتهم او د اولاد د دوی نه انک انت العزیز الحکیم بېشکه ته غالب یې حکمتونو والی. وقهم السیئات او وساتې دوی لره د عذابونو نه او یعنې د سزاګانو نه. ومن تقي السیئات او هغه څوک چې ته یې حفاظت وکړي او ته یې وساتې د سزاګانو نه او د جهنم نه یومئذ په دغه ورځ باندې فقد رحمته په تحقیق سره تا